عبدالرحمن صاحب چې تاسو وی چې کرامت او معجزه فعل د الله دی، که تاسو دا عقیدی چې کرامت او معجزه فعل د الله دی، نو دا شرک او دا کفر راغلی دی. دا تا ما څنګه و چې دا کفر راغلی دی؟ دا فعل نه دی، دا فعل دی. سبحان الله. فعل نه دی، دا فعل دی. مغنیسی لیکلی دی په شرح د فقه اکبر کې چې فعل د تکویناتو نه راغلی دی. فعل هغه شی دی چې تعلق د تکوین سره راغلی دی او قدیم راغلی دی، صفات الافعال نه دی. او فعل هغه شی دی چې حادث راغلی دی. مونږ چې څه ترجمه کوو نو کو تاسو بیا هغه معرب چې په کوم باندې اعراب لګیدلی او شرح العقاید وګوره او بحث د تکوین کیږي، نو په بحث د تکوین کې اجحری صفحه ستر لیکلی دی چې دا فعل نه بلکې دا فعل دی بالفتح. او دغه شانتي مغنیسی په شرح د فقه اکبر کې نه لیکلی دی او الاقتصاد فی الاعتقاد کې حضرت غزالی صاحب لیکلی دی چې دا فعل نه دی راغلی بلکې دا فعل دی. که دا فعل شي نو نسبت په تکوین تراشي دا به قدیم شي، او که دا فعل شي نو نسبت په بیا غیر د تکوین نراشي عبد تراشي دا به بیا حادث شي. کرامت دا حادث افعال نه راغلی دی، او د فعل نسبت او اطلاق چې ته په دې باندې کې د فعل نو دا به بیا ګرځي د الله طرف ته بیا نسبت تاسو مپری دی د الله طرف ته او د الله نسبت ته د افعال حادثو نسبت کې، او د افعال حادثو نسبت چې کله الله توکو نو الله محل حوادث نه دی. لاندې خبره کومه بیا به راتو کوم غامزیت نه زما چې دا لفظ د فعل نه دی. ابو المنتهی او مغنیسی تصریح کړی دا چې کله د فی عین لام نسبت دا عبد تراشي نو دا په معنا د فعل سره، خو چې د فی عین لام نسبت کله الله تراشي نو دا په معنا د فعل سره، او چې فعل وینو حادث پي او چې فعل وینو رجوع به کیږي تکوین ته دا به قدیم وي. وضاحت یو چې فعل دی که فعل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول پیر سیب ته ویل چې تقریبا ما رضان سره 30 پورې دغه سی غلطات راوړي دي چې زه شروع کوم تر سهار پورې یو مې زویم ویب پیر سیب ګوره تاسو پټرن کې زه خبره نه کوم اوسه تواورا امون تم پتره لږ خو وس وکیک دوا. پیر سیب دا ویلا چې څوک وایي چې معجزه او کرامت فعل د الله تعالی دی، چې کوم زمونږ په اردو الفاظو کې د فعل لفظ استعماليږي، پیر سیب وایي که دا څوک استعمالي مشرک دی، دا شرک کوي. پیر صاحب ان شاء الله العزیز زبې د علماء دیوبند نقولونه دغه ثابتوم چې کوم مالک کلی دا ان شاء الله په یو نه په غنو حوالو سره به ثابت. تاسو چې کوم لیکلی دا ان شاء الله د مناظرې میدان کې به د یو نه ان شاء الله په درزنونو حواله ورته مونږ په دې پېښ کو چې علماء دیوبند څومره محققینو یو تاسو ته چې کوم لیکلی مفتی سید حکیم صاحب درته لیکلی بار بار تاسو کې لګیام دی ان شاء الله دا به مونږ ثابت کو چې مفتی چې لیکلی وو کې بل لګیام قسم بالله کې یو لفظ ما ته لیکلی، قسم بالله کې راته لیکلی په کلمه طلاق زما چوم په دې کې جماعت عبدالرحمن مولوی صاحب نه لیکلی تم کلمه طلاق واچو چې ما ته لیکلی الحمدلله په خپل حواله نه چې دا کوم واسطه وکړو مړه درو قسم دې په کلمه طلاق کوم کړه ما ته د سجزه ما ته لیکلی ما لیکلی دی الټا هغه نه لیکي هغه فتح راکې نور ز خپل مې لیکلی دی هغه وایم تر ځان نه لګي. دویم نمبر ان شاء الله ولې زبدا بیا ثابت کوم چې مفتی سید حکیم صاحب تحقیق صحیح دی کړه شیخ سربراز خان صاحب درس صاحب قاری طیب صاحب مفتی شفیع صاحب شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب دا په میدان مناظره کې پته لګي چې په دغه حواله پېښ کې په دې پېښ کوم ان شاء الله فتح بلګي. یو دویم نمبر پیر صاحب دا ویلا چې دا په ان شاء الله په دې ځکه مونږ باغې باندې لغات را لولې شو په دې ځکه هم را لولې شو کتابونه پر را لولې شو دا فعل دی فعل نه دی. دریم نمبر پیر صاحب دریم نمبر کم ځکه چې تاسو ته پیر صاحب مغالطه کیږي د کوم کتابونو الته فعل په معنا د کسب سره چې څوک اخلي د کم د پاره چې د اعضاء اندامونه دا ضروری وي پغې سره کیږي یعنی په معنا د کسب سره الته الله رب ذل جلال تر دې نسبت یقینا کفر دی ناجایز دی حرام دی. کوم ځګونو کې چې فعل په معنا د کسب سره نه دی لکه فعال لما يريد پیر صاحب الله تعالی فعل نسبت جایز دی. ان الله يفعل ما يشاء قرآن سره سے قرآن کې شرک دی ان الله فعال لما يريد ان الله يفعل ما يشاء بلکې قرآن مجید نه هغه آیاتونه ز پیش کولای شم هغه پیش کولای شم چې فعل خو موضوع ته پرېګری دغه نه رواره ما ته ویل دي چې پیر صاحب صرف دغه مر وکم استانه وضاحت د داوی کې وختلو ترغی جواب نه لکه بل طرف ته لاړی. دویم
دویم نمبر زه چې کنه پیر صاحب نه وضاحت د پلان کې کتاب لیکلی پلان کې ګوره کتابونو کې پیر صاحب هر څه موجود دي نو خو مناظره کې به پیش کوو کنه دې کې ما ته دا ویل پوره کولو راغلی یو پیر صاحب نو دلته کتاب نشته ما څه پته تاسو رښتیا وایي صحیح وایي کې غلط وایي دا ما ته پته لګي کتابونه شته بیا به ویل موږ به کتابونه راوړو تاسو به راوړو پیش به کوو ان شاء الله یو کتاب راشي ته به حواله نه ورکې نو خو حواله مام نه مفتی شفیع صاحب مولا در لتکل وبرلا په یادو حواله شو د مناظري اصول د په بحث کې په یادو باندې څوک دغه کوي دا مجلس ګوره زما په دغه کې دیو خبرې کې زره دیو باغې کې نه کوم بس ما ټیم چیرې په دغه ډو حساب لري پیر صاحب صدر نه بیا تاسو کوم چې کم در تما در کړي تاسو په خرق عادت کرامت کې خرق عادت کم چې تاسو اختیاري وای په دې کې د بنده قدرت کاسبه تاسو منې کده منې په هر زمانه سره کې دلته ولې کې مناظره کې باغې حواله پیش کوو ان شاء الله ورځ او دویم نمبر تاسو حکم ولګوي څنګه چې ما په وضاحتونو کې درته حکم درکو چې څوک نسبت په خرق عادت کې د بنده کسب مري دا خرق عادت د بنده لپاره ثابتې د شرک کوي بغیر د الله تعالی سره باقي تاسو ول چې مشرک دی کافر نه جی د دې څه مقصد راغلی دی چې څوک خرق عادت د بنده لپاره ثابتې نو شرک کوي د دې څه مقصد یو څوک چې ګوره یو څوک چې بنده دی اختیارمن مري دای باندې وکړو ګوره په خرق عادت کې نه د بنده کسب وي نه پکې د بنده خلق وي په عام افعالو کې چې کوم خرق عادت نه دي پغې کې د الله تعالی خلق وي د بنده کسب وي په عام افعالو کې په خرق عادت کې فرق دغه دی د متکلمینو کړه دی زموږ علماء دیوبند کړه دی مفسرین فقهاو کړه دي تر دومره پورې زمونږ اکابرین علماء دیوبند مفتی شفیع صاحب لیکلي نور اکابر لیکلي څوک چې په دې کې د بنده د پاره کسب مري ان شاء الله ولې زبې وخه بیا د خپل اکابر چاغوي دې ته بقایده شرک ویلي د مازه کې بوزات کې خپل اکابر په ولې سره لیکلي کسب ته په کرامت کې شرک ویلي دي څوک مني او په خرق عادت امور کې په خرق عادت امور خرق عادت امور کې او په کرامت معجزې نومه غستره څوک چې په معجزه او کرامت کې د بنده کسب مري قدرت خالقه مني یا قدرت کاسيون زموږ اکابرین دیوبند کې موږ سره حوالجات موږ راجمع کړي دغه تر شرک نسبت کړي دي زموږ کابرین دیوبند کې ان شاء الله د کابرونو به درته ثابتو موږ خپل رائے نه پیش کوي ان شاء الله خو په دې داو کې تاسو د الفاظ ولي کوي پیر صاحب چې لګ وضاحت شي یو واجزانه درخواست کوم تاسو د مناظرې ترتیب باندې الحمدلله فی دا زموږ مشران د کیسه محترم د مشر تاسو کوم څنګه د میزبان په حیثیت باندې څنګه چې د مفتی صاحب محترم وخت وي مفتی صاحب محترم خاموش تاسو دا څنګه تاسو لږ مهرباني د انسان کار واخلئ چې د دوی کله وخت دا باندې د پی سی یو خاص دا چې د مفتی صاحب تعالی د ویټ باندې وضاحت او کسب دا کوم زه ما تاسو نه دا یو خبرې تاسو کو زه به د خپل خبرې ان شاء الله جواب کوم چې څه مقصد راغلی خو ما تاسو نه دا تاسو کو تاسو خیر دې په دې باندې تحقیق وکړي تحقیق څه راغلی دی مو وګوره چې په اوله کې ناستو موږ زموږ مقصد دا چې موږ وی چې موږ به احقاق ما هو الحق او ابطال ما هو الباطل کو زما ته دا درخواست چې تاسو تاسو کې یا وګوره یا د متکلمینو کلام وګوره چې دا فعل نه دی راغلی دا فعل راغلی دی نسبت ته فعل چې تکې ابتا نو صحیح راځي خو په نسبت ته فعل الله تکې نو دا ډیر خطرناک الفاظ راغلي دي نو دا سره فوق نو فعل او فعل تشریح نشو کړه نو زه بیا ته دا وایم چې دا فعل د الله نه دی دا فعل د الله دی یو خبره خدا شو دویمه خبر دا چې ما سو کرته دا خبره تاسو تو کړه چې مونږ په اعتبار د قدرت او قدرت په معنی د ابداع او ابداع په معنی د ایجاد او ایجاد په معنی د انشاء سره د عبادت په قدرت کې نه منو ګوري دا یاد ساته تاسو چې په مړه مغالطات کې باندې څه کوي چې مغالطات تاسو موږ مغالطات شروع کوو تاسو مغالطات په تاسو کې موږ به شروع کړو بس صفه ستره لاندې خبرې دي او بیا به کینو دا وی باندې به تاسو درې ختم په دې شرط راوستي تاغیر په دې باندې تاسو پرې د سړیا خبر تاسو زما خبر اوره یو قدرت او یو کسب دی ما تاسو ته وی رامیشي تشریح کړی دا چې قدرت ته مراد کې چرته ابد الله ته مضاف شي نو دا په معنی د ایجاد الفعل سره دی خلق الفعل سره دی او چې کله د دې قدرت نسبت عبد تو شنو دا کسب یو کسب په معنی د استطاعت سره راغلی دی نو کو چرته کسب په معنی د استطاعت سره توانه لمفتی صاحب نو یو ورکوټ اون سوال تاسو نه کومه هغه دا دی
کته نفي د کسب په معنا د استطاعت سره وکړو بیا به دې کې د جبريو مسلک پتا باندې راشي د جبريو مسلک پتا باندې دا راغی چې زموږ د اهل سنت اشاعره او ماتریدیانو را اداره راغلی را چې الله تعالی فعل کې استطاعت معتبر کړی دی الله تعالی قدرت ورکړي قدرت کسبن ورکړي دی الله تعالی او دا کسب په معنا د استطاعت سره راغلی دی او زموږ د ماتریدیانو اشاعره را اداره راغلی دی چې استطاعت د فعل سره موجود راغلی دی کوست نفي د استطاعت کې او په نیت دا راغلی چې کسب د عبادت هم د عبادت په قدرت کې نه راغلی دا عقیده د جبريو د موږ متا ثابت کو چې دا د جبر عقیده ده دا په عام افعال کې مونږ نه منو جبر چې استطاعت نفي کې په معنا د کسب سره نه پاتې لا دا چې مونږ په معجزه او په کرامت کې ومنو دا که چرته ته د علماء دیوبند نه نقل کې علماء دیوبند به د اهل کلام نه نقل کوي زما استاد نقل به د علماء دیوبند علي معتبري دا خبر ګوردان سریاست ساتي ښه زما استاد نقل به د علماء دیوبند علي معتبري چې د علماء دیوبند دا نقل د متقدمین او ماتریدیانو یا د اشاعره او د احناف مطابق وي اوس کو چرته یو خبر راشي او هغه کې زما نشفي یو شان لګیا دی هغه کې زما شرع قائد بل شان لګیا دی هغه کې زما تفسیرات الادله بل شان لګیا دا او هغه کې مفتی شفیع صاحب یا هغه کې زمون کشران علما چې زمونږ مشران دي اسمان ته رسیدلی دی بل شان لګیا دي دا یو خبره ما ته مخکیم کړی و اگر چې تابع هغه کې کلیپ هم کړی ویلی هغه الفاظ نه دوهراوم چې مقابله د اشعریت او د ماتریدیت او د حنفیت راشي د دیوبندیت طلب نه زمونږ دا طریقې کار نه لري په دې به موږ د مشرانو سره کینو خبره وکړو چې کله د علماء دیوبند په منځ کې اختلاف راغی بیا د اختلاف په صورت کې وی نقل د متکلمینو نه کوي نو موږ ته به دا نقل د متکلمینو نه قبول یو دا قول د علماء دیوبند به موږ ته قبولي که چرته علماء دیوبند را لګیدل یو خبره وکړه او نقل یې اونکو ته په دې باندې خپکیږم چې ته چې د علماء دیوبند خو محققین موږ ته نه دي پیدا شوی ته خیر شپشه د دیوبند په شانتي داسري تاسو لا کشران وای چې ما د علماء دیوبند لپاره جنډي او چتی کړی دي تاسو په دې مخه پکېږئ تاسو کشران وای چې ما د علماء دیوبند لپاره مناظره کړې دیوبندیت موږ تاسو ته خولې تاسو موږ ته دیوبندیت مخه خپکېږئ به قبل لګو خیر دی او مقصد زما دا دی چې موږ اوس یو چې لکه علماء دیوبند علماء دیوبند به هغه علماء دیوبند قول به علی مونږ منو چې د متکلمینو او د متکلمینو سره د قدما احناف مولوی سب ته په اصول الافتاء پیږي کنه نقل معتبر دی د علماء دیوبند قول د اردو د کتابونو به مونږ علی خبره منو چې نقل معتبر شي که چرته د اردو کتاب یو نقل پکې نه نوي نورو رځې نه منم ما تاسو ټیم ته پرې ده زبر د علماء دیوبند نقل علی منم ما ته سر دغه باندې قبول دي او چې د متکلمینو د ماتریدیانو د اشاعره موافق وي وای وروره بسم الله الرحمن الرحیم پیر سے بیا غزړه خبرول چې دا فعل نه دی فعال دی ما پیر سے ته ویل چې فعل په معنا د عمل سره زمونږ د کبیرین دیوبند ټولو کتابونو کې شته د متکلمینو کې شته ان شاء الله ولز مونږ به وخایو په ورځ باندې تاسو بیا په خپل موقف باندې دلایل پیش کې مونږ په خپل باندې خپل کې یو راولا دغلت لیکلو کې څنګه درته ما په لیکلو کې درلاله چې څوک د دین نسبت بنده ته کوي قدرت د بنده په کې منی د تر شرک نسبت زمونږ کبیرین دیوبند کړی دی تم دغلت ولی کې تاسو په خپل دغه داو کې معافي غواړم تم ویل باغی سبقت لسانی وشوله دغه دوه خبرې تاسو ته ویل چې په خپل داو کې ولی کوي وضاحت بور سره راشي حواله په تاسو پیش کې موږ هم پیش کو ان شاء الله ولزي دویم نمبر پیر سے وای چې قدرت او کسب کې پلان کې تصریح کړي د پلان کې تصریح کړي پیر سے ان شاء الله ولز دی وخت کې هغه کتابونو دغه عبارت سره څه تفصیل به ان شاء الله مناظره کې یو بل تبي خو دي چې حواله موږ تمرا کوي دا وی وضاحت وکړي دریم نمبر پیر سے دا خبر چې مقابله کله د دیوبندیت او شریعت راشي ما مخ کې ویلو پیر سے ما په ټلیفون ته پوس کړو بیا ما د ادب د وجنه د پیر سے نوم نو غسته ما درج ما نه یو چاته پوس کو دغه خبره مې درس کې شو نور الفاظ پکې خصم نو ویل باندې پیر سے ټیک چې تاسو کوم په نوم سره بیا د بي ما کړي نه وای کړي ان شاء الله مفتی صاحب تا نه ډیر مشر مو تا پاګه کې داس الفاظ وي دا ټیم مې مې سبا دل کا کاخیل ناستو اغا دل کا کاخیل هغه د خپل چنګ کوله اوس هم متفدی کې چې په دې نه خپل د تاسو مشر چې تاسو زما به د بي کوي نوابیان پیر سے وو یقینا چې زما په الفاظو کې تاسو الحمدلله ګوره پیر سے وو ما به کله تاسو نوم نه یغسته ان شاء الله دغه سی الفاظ یو منټ دویم نمبر چې کله ز وسم وایم چې کله د اشاریت او دیوبندیت مقابله راشي زه هغه وخت کې اشاریت پریم البته د علماء دیوبند انفرادي تحقیقات نه یادوم ته چوب شه اجتماعي تحقیقات
اجماعي تحقیقات یا دوم چې راغی سره کله مقابله راشي یا پیر صاحب مانه تاسو حنفیت او دیوبندیت کې مقابله راشي ما ورته حنفیت نه چې کله دیوبندیت لري کې به بریلیت پاتې کیږي به ځای نه برم زبک کله پاغي کې پکله خود لاندې کوم او د بریلیانو مسلک په دلاندې کوم یقینا خدای غزه کې غر کې چوبې چې دیوبندیت لري کې خو به بریلیت پاتې شو غلط تشریحات تعبیرات دیوبندیت لري کې قسم بالله کې حنفیت دلته سوګو پیژري اصل موضوع دویم پیر صاحب مانه دوه خبرو ته پوس کړو چې پیر صاحب دغلتي ولي کې اول نمبر چې چا د فعل نسبت الله ته کړی دا شرک دي مشرکان دي دلته ولي کې دا بتاو ثابت وي د خلاف علماء دیوبند موږ ثابت وي ان شاء الله دویم نمبر چې ما درته کوملو چې قدرتي کاسبه په کرامت یا معجزه کې منی دا شرک دی او زه به د علماء دیوبند د ذمہ دارو خلکو ثابتوم ان شاء الله العزیز مالی کلی دی پاکي تاسو پیر صاحب نو ما پرېږ دی کړم به تاسو درس کوي زه به وګیږم صرف دریم نمبر نو ما غولا شروع نه کړم دریم نمبر پیر صاحب نه ما دوه خبرې زما پیر صاحب ته قرض شو دریم نمبر چې ویلي کېلته دریم نمبر ستاسو اختیار نه سم مراد دی پیر صاحب نه دلته تاسو کوم د صورت اختیار چې راکم لفظ زمونږ تاسو په مینس کې به بحث روان دی دین تاسو مراد څه دی دغه وزت د دین قدرت مراد دی کبل سیس دغه تلک په نوٹ کې وضاحت کې ور سره ولي کوي سلورم نمبر پیر صاحب تاسو په نس چې په کوم کراماتو کې د بندر طرف نه قدرتي کاسبه وي دغه منکر تاسو کافر غنئ کې گمراه غنئ کوي ورته نه وایي لکه د دې وضاحت مونږ ترا کوي سلورم نمبر تاسو په دې تشریح سره چې انسان ټول افعال د کرامات وګرځي ځکه چې تاسو به دې کې د بنده قدرتي کاسبه شته دا چې وس لیکل کوم مفتی سید حکیم صاحب لیکل کوي په دې کې قدرتي کاسبه درې قدرتي خالقه به کې الله تر طرف نه دی یعنی تاسو په نسبت باندې دام کرامات شو د دې منکر ته تاسو څه وایي بل نو تاسو چې بعضي هغه تاسو اختیاري معنی او په اختیاري کې تاسو غیر اختیاري معنی اختیاري او تاسو به وضاحت دا کوي مفتی سید حکیم صاحب په وایس کې مونږ سره دي چې په دې کې قدرتي کاسبه د بندوي قدرتي خالقه د الله تر طرف دی نو دا ته چې وس لیکل کې قدرت کاسبه پکې ستاره طرف نه دی قدرت فاعل خالقه پکې د الله د طرف نه دی زماته برابر دي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علی رسول الله دا تاسو ځان سره دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ دا خبرې بیا استطاعت ته او جبر ته اختیار ته زی او دا به مونږ ان شاء الله د بعضی کتابونو نه ثابتو بیا حواله نه ورکوم مې یادګه خیر دی ښه څه خبره کوم بیا حواله نه ورکوم بیا نه ورکوم الکه مجنن په مناظره وکړو تاسو هغه بخله کړو نو ورڅ صرف مالیات مجلس بیا حواله مو زبدل حواله نه درکوم خودونه برته ویما چې زمونږ اعتقاد داري چې خلق د الله دی او د کسب العبد دخل پکې دی ویلي کوي لیکه فیض الباری تصریح کړی دا خلق د الله دی د کسب د عبد دخل دی وتا کسب د الله دی د خلق د الله دی د کسب د عبد دخل دی وتا دا یو ما تا نه مولي شبي ته پوسوکو مال داغه جواب را نه غي د خپل قرضونو شمار کې او چې باندې کم قرض کوم داغه جواب نه کې ما تفعل او فعل باغت بي وګوري خیر دی تا ته ما دوي چې تکله سلب د اختیار کې نو د سلب د اختیار د وجه نه خو لازمه دا نیتو چې سلب د اختیار کې په اعتبار د خلق سره نه په اعتبار د کسب سره اوس چې تا سلب الاختیار په اعتبار د کسب سره کو نو پتا باندې جبر راغی دا ستا عقیده چې په دې افعالو کې دا کم چې صادریږي په دې کې جبر دی دا یو خبره ولیکه چې دا کم افعال صادریږي دا اختیارا نه دي اختیارا په اعتبار د کسبن نه دي او کسبن په معنا د استطاعت دی راغلي د عام انسانانو عام افعال چې هغه کې کرامت او معجزه ځان له خبره راغلي دا هغه کې د مونږ راه ادارې چې الله تعالی ولا اختیار ورکړي دي جبر نشته استطاعت ورکړي دي نو تعالی به مونږ دا ته پوښتنه چې په کوم وخت کې دا افعال چې معجزې به کرامت وي دا چې د اولیاء صادریږي او تی نفي کې چې په وخت صدور کې د دوی اختیار په معنا د کسب هم نشته نو آیا چې په اعتبار د کسب هم د دې اختیار نشته نو دوی باندې چې کله د افعال کیږي واردېږي نو جبر وي دوی د باندې په حالت د جبر کې د افعال کیږي او کنه د کسب اختیار نفي کې نو حالت د جبر راځي بین طریقه نشته یا به جبر وي یا به اختیار وي د متکلمین رائے په مابین د دې کې نشته چې دا بین دا غلي ده چې تا کسب نفي کو نو جبر راغی نو ته دا خیر د مونږ وضاحتو کې چې دا معجزې یا کرامت په حالت د اجبار او د جبر کې د انبیو او د اولیاء نه صادریږي
یو خبره شو بل خبره دا راغلی دا چې ستا اوس پوری جواب داوا باندې ز پینو شو مګوري چې ستا جواب داوا سره دا خبره هم ده جی سم ته جواب داوا وایا تاسو به خپل کرن کې وایم ته خیر دې ما ته خیر نو زما استاد نه ته ولې ته ما ته وایا خپل ټیم پرېږ دي تاسو ما ته زبر ټیم شروع واله دا ما ته صرف جواب داوا وا بسم الله الرحمن الرحیم نه دا غلطه خبره ده کړې پیر زه پوره خپل خبره کوم بسم الله الرحمن الرحیم پیر سے اول نمبر خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تل خاموش اول نمبر خبره ده ما پیر سے ته ویلا چې چون کې مدعی تاسو یې سلور واړه تعریفاتو په تاسو باندې پټ کیږي تنقیحات کول د مدعی کاروي د مدعی کار نه وي ته یو د اصولونو خلاف لګي تنقیحات کې بیزه دویم د کم سيزونه چې تمانه وضاحت غواړي د درته ما وضاحتونو کې ویل درته در کوم هم پلاس کې بخپل وګوري پښتو کې ملي کلی دي په واضح الفاظو کې ان شاء الله پغې په پویدل څه مشکل لدی دا تاسو چې دا خبره کوي ما ته وی پاول ټرن کې پاول نه خبره کې پیر سے ما ته وی چې حواله نه در کوم یریګا مانو زره دیر نه یریګا الحمدلله زما مناظره میدان کې وخت شو ما بل ورځ مفتی غلام فرید صاحب ته ما ویل چې نن د پیر ورځ د مناظره کې د مناظره کې خلک دلایل پیش کوي کتابونه حواله پیش کوي پیر صاحب تاسو دومره به اصولي کوي خو موږ راتب د وجه نه سنوایو په مبادیات او په مجلس کې وضاحت د داوی کیږي پکې کې څوک نه حواله پیش کوي نه پکې دلایل پیش کوي یو دویم نمبر پیر صاحب دا خبره وکړه وای خلق د الله کسب د بندا په کرامت کې دل زور ته دغه ویم پیر صاحب چې دغه ولي کوي زه تاسو ته دا بار ویم چې کرامت چې د معجزه کرامت دا خرق عادت ته په خرق عادت کې د بندا خلق لرم اعتبار نشته قدرت خالقیم نشته قدرت کاسبیم نشته ما درته بار ویلا او څوک چې په دغه کې قدرت خالقه په مافوق الکرامت یا معجزه کې مری یا پکې کسب مری د بندا د عقیده ته شرک ویل زمونږ کبیرین علماء دیوبند ورته ویل دي حتی چې شیخ سرور خان صفدر صاحب مولور باندې کتاب لیکل دی پیر صاحب دریم نمبر یو ځل بیا وګورئ خیر د خبرلیانو کتابونه لګره بهر شي علماء دیوبند وګورئ دریم نمبر شیخ سرور خان صفدر صاحب نجدی دی کان نجدی ز سل پیر نجدی ما علماء دیوبند مسلم ترجمان دی الحمدلله دریم نمبر وای تاسو سلب د اختیار کوي وای دا جبر دی پیر صاحب وای دا جبر دی ګوري اول نمبر عبدالرحمن ممکن کتاب اول نمبر تصرفات ولا کتاب نه واستیارې کې پیر صاحب والله بالله ثم تل وسم د بریلانو کتاب نه تیارې کې مکتبه کې ناس زده غینه خبرم کتاب تصویر درته پېښ کوه ما ته پته پیر صاحب دا خبرې مونږ نه کوو بزرګ مونږ مجبور کړو پیر صاحب ادب احترام دی کو دې ته ضرورت نشته بیا بس چوپ شه دویم پرات کې نه دی په اثبات کې چله مناظره کې به زوخه دا ټیم مې حساب وخان دویم پیر سے وای ګوره پیر سے د کوم افعال چې صادریږي د انبیای کرام علیهم السلام نه دغه په لاس باندې یو دار الله د دیو په لاس باندې صادره یو ظاهر ول دی یو صادره ول دی پیر سے وو مونږ دغه نه دی ویلي خو مونږ دا وایو چې په دې خرق عادت چې معجزه او کرامت ته کم چې خرق عادت دغه امور دي په دې کې د نبی او د ولی نه کسب لره دخل شته نه پکې خلق لره دخل نه ردی قدرت خالقه شته نه قدرت کاسب شته دغه به د کبیرین دیوبند دغه ما تاسو ته بار ویلا دا جواب دا بیا هم زه یو ځل وایم ما یو ځل ویل لکه صبر وکړه دا جواب دا یو ځل بیا وره پیر سیبو تاسو کنه یو ریدل خدا ما یو ځل پېښ لا ما ویلا د علماء دیوبند په نسبت د معجزې او کرامت په صادرولو کې نبی او ولی ته اختیار او قدرت نوي تاسو نه دویم نمبر پیر سے ما سلور تنقیحات وکړه تاسو تنقیح حق نه کیږي تنقیح مکوئ تاسو زماره تنقیحات جوابات راکې تنقیحات به مدعی کوي مدعی به جوابات ورکړي چې کله زما تنقیحات ختم شو اصول کې دي رشیدی کې دغه مفتی سید حکیم صاحب ناس ته تبوس ورنه وکا دویم نمبر چې کم یقینا زما په داوی باندې ما درته اول ویلا ما درته اول ویلا پر ته چوپ شوه ځکه ورشه ما درته اول ویل چې مغالطات او استداسي زونه بشکره دا قدیمی حدیث او فلا د دې داوی سره باس نشته زما استاد باس په دې کې د اختیاري دي کې غیر اختیاري دي قدیمی او حدیث او خپل ځبان به ان شاء الله ولز باسونه کو دغه مخې ته لیکلي دی راوړي دي دینه ما 30 نه زیات راوړي او قسم دې راغي څه فائدې نشته مغالطات پیش کول څه فائدې شته دی نه دغه زیرو خو زه پیر صاحب نه بیا ما ته سلور تنقیحات کړیو در پیر صاحب نه زه 5 نمبر تنقیح کوم دا هغه ما ته جواب رانه کو خو زه بیا پیر صاحب ته دغه جبر نه دی زمونږ علماء دیوبند کې تاسو ورته جبريه وای یقینا ورته سیفیانو تبلیغیانو ته جبريه ویل تاسو علماء دیوبند ته وای څه خبره نشته بیا 5 نمبر یا معجزه صادریږي نو دا استطاعت سلب شوی وي
قدرت خالقه یا کاسبه په خر قیادت کې نه وی جی پغی کې نه وی ان شاء الله العزیز پغی کې به کاسبم نه وی پدې کې بیا وم نمبر تاسو په نسبت تاسو ویلو مخ کې چې اسباب اختیاري دي بیا مفتی سید حکیم سے مونږ تراول چې بعضی اسباب اختیاري دي بعضی غیر اختیاري دي مونږ تاسو کوم اسباب تاسو په نسبت اختیاري دي کوم غیر اختیاري دي لکه دغه مونږ ته وضاحت وکړي د زماس تقریبا شپږم نمبر تنقید تاسو ته درله او په دغه کې وضاحت وکړي دا ان شاء الله په مناظره کې به مونږ مخ په وړاندې پیښ کوو او دویم نمبر دا چې مدعیان تاسو یې مفتی سید حکیم سے تاسو ټول پغې کې خپل ځان تسلیم کړي اختیار تاسو ثابتوي په بعضي کراماتو کې او تاسو خپل باندې دا ټول تعریفات المدعي من نسب نفسه لاثبات الحكم بالدليل او التنبيه اختیار تاسو ثابتوي په بعضي کراماتو کې دویم نمبر المدعي من اذا ترکت طریقه تاسو په دغه اختیار لفظ بریک دوی په بعضو کې جګړه به ختم شي دریم المدعي من يثبت امرا زائدا امر زائد چې هغه په بعضو کې اختیار ثابتول تاسو کوي سلورم المدعي من يخالف الظاهره د علماء دیوبند په خلاف باندې داور تاسو ر متکلمینو ته مزي علماء دیوبند فیصل مونږ منو ځان ته دیوبندیان وایي د علماء دیوبند نقول تر مسلم حضرات وخه ان شاء الله بصر او چشم در تسلیمیږم خپل تحقیقات پرېږه د موبایل تاسو لک چپ شئ اون زما خبره خو وره کړه زما خبره خو وره کړه جواب دا ور ما خو د مختصر لیکل وضاحتونه جدا شي جواب دا مختصر لیکل